الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أسألك حبك وحب من يحبك وحب ما يقربني إلى حبك وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على سيدنا محمد بارك وسلم وسلم مقربين محترمین استاد حضور کی د الله پاک عظیم کلام صحیح تلاوت کړل الله تعالی فرمای هغه کس چې دا مؤمنان دي په صحیح معنی سره والذین آمنوا اشد حبا لله نو دې خلکو پیژانګالو څه ده دا به سخته او ډیره مینه صرف د الله سره لنډه خبره ده زیاته مینه په ټول مخلوق کې په ټول کائنات کې د رب سره د رب احکام په ځای راوړي د رب تابعدار دی نو دا انسان چې هر څوک دی دا تبخیر دا رب لا یزال تمیز دی او منا عشق محبت دا په مخلوق کې ډیر مثالونه موجود دي مشاهده په دلیل دی بطور مثال یو مثال د وسپنې مینه دا کتابونه لیکي د مقناطیس سره ډیره نو دا مقناطیس یې ځان ته راکاږي بېشکه هغه اختیاري خو ثبوتي خبره دا ده د وسپنې مینه دا د مقناطیس سره ډیره ده که په شیشه کې بنده کړي بیا هم زور کوي د کین کولو زور کوي دا ولې مینه ډیره نو چې کله د وسپنې مینه د مقناطیس سره ډیره ده او په هر شکل کې مرغلره او تخواته کېده کانه کېده هر څه کېده هغه نه راکاږي صرف وسپنه راکاږي نو وسپنه په دنیا کې په قهر اخته ده اور اسره کی او به په غټو غټو پلکونو وي او به په جهنم کې دینه زنجیرونه جوړيږي تو کفار په غاړو کې به اچي
د یو غټي خساري سره مخامخ ولی مینه ده د مخلوق سره یا بطور مثال ګلونو کې یو ګل دی داغه مر پرس نوم دی مر که په مشرق طرف ته خدا مشرق ته مخړی کنمن مغرب ته شیدا پسې مخړی دا د ډېرې د مینې د وجې بس مر چې پرېوځي دی وسته بس تاوی ختم یا د مئی مینه دا د اوبو سره ده او د اوبو نه بغیر سات هم نه تیری مري ژوند باقی نه پاتې کیږي نو چې کله د مئی مینه حدیث کې راځي المؤمن في المسجد كالسماء في الطير كالسمك في الماء مسلمان سره په جماعت کې د څه خوشاله لکه مئی چې په اوبو کې خوشاله نو د مئی مینه په ټولو څیزونو کې خالصه د اوبو سره ده نو چې مینه اوسره ډیره ده د اوبو سره او دومره مینه ده چې کوم سړی میان ډېر وغواړي هغه به هم بډې رسکي وجه څه ده هغه زړه جاښه ده د هغه مینه د اوبو سره وه چا ته چې دا کنیکشن نږدې کېده نو هغه به د اوبو سره تعلق ډېر نو مې په خپله چې پوخ لانۍ په لاس کې راواخلي لاس به هم دې پی کوي په لوښ کې دې واچي او لوښې به هم پی کوي کور ته دې چې راړو کور به هم پی کوي ولې د مینې حد کراس کړی دی مینه د چا سره ډېره وه د اوبو سره دومره مینه نه وه پکار لکه د مئی چې د اوبو سره مینه خو بس الله تعالی صفا خبره کړې والذین آمنوا اشد حبا لله الله وی د ډېرې مینې حقدار دی دا خو د عام مخلوق مینه ده وروستو راځو د پیغمبرانو تذکره کوو چې د پیغمبر مینه د پیغمبر سره ده هغه کوم ځای ته رسولې نو مئی بوی ډېر کوي ولې مینه بې ځای د اوبو سره ډېره مینه د باورا مینه د ګل سره ډېره ده د ګونګټ د چا سره هغه د شپانه د غونډاري سره هغه باندې هغه خبرې ښې لګي هغه بوی هم پېښه لګي د فتنګ مینه ده چراغ سره ډېره ده د رڼا سره تاویږي به د خانه کعبې نه چې طواف کوي هم څه اندازه خو شته که نه سړی به شي خو پتنګ چې کله ډیوه ویني چې سر یې پې نه وي ورکړی نو قلاریږي نه مینې ده خو مینې ډېره ده د پتنګ د ګل سره د نرپرست د نمر سره او بله یو مرغۍ د هغې د چا سره د سپومۍ سره مینه ډېره ده ټوله شپه ګرځي بې چې کله دا میاشت د رڼا ډېره وکړي ټوله شپه ګرځي لالا ایسته پکې مړه شي په هر حال دا مینې تقسیم دي د مخلوق سره مینه یوسف علیه السلام کتابونه لیکي دا ډېر حسین انسان تیر شوی د تمام دنیا نیم حسن دا الله تعالی یوسف علیه السلام نه ورکړی حسن یوسف دم عیسی ید بیزاداری آن خوبان کی همه دارند تو تنها دار شاعر وایي تو یوسف علیه السلام حسن یوسف دم عیسی او عیسی علیه السلام با دسی الله ولا معجزه ورکړی و چې برګي مرض والا پخه کېدل مړی بجوند کېدل هغه په دم باندې ید بیزاداری او کمی معجزې چې الله موسی علیه السلام نه ورکړی وي ترخت به لاس داخل کو چې بروته د نمر شان رڼا به کول ان خو بان چې همه دارند تو تنها داری دا ټولې معجزې چې الله انبیاء ول ورکړی وي نو الله تعالی اخري نبی دا ټولې معجزې ورکړي موسی علیه السلام
ګټه به والا او به جاری شو ګټه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جنگ یرموک کې غالبا په طبقه کې فلوټه کې ګوت کې خو دې د ګوت نه او جاری بخاری دی د ګوت نه او جاری په سونو کسانو هغه نه اوتاس نو یوسف علیه السلام ته د تمام دنیا د نیمه دنیا حسن حاصلو دنیوي حسن نو هغه حسن څو وکړل د نبی بچو د یعقوب علیه السلام نازولې بچو چې رشوی جمعه کې مونږ ویل چې دا او بنیامین دوه ورونو هغه سره حسد دوه طويله مسله نو یوسف علیه السلام حسن ډیر زیاتو نو دنیاوی حسن او یو خبره بل د یوسف علیه السلام سره د یعقوب علیه السلام مين ډیر زیاته د الله نبی او دام د الله رسول به نبی شو معصوم په ولا کې د سره ډیر مینا او نور لسرونه چې یو د نسکا هغه سره حسد هم کوي ته هم گزار خرسم نو د یوسف علیه السلام سره یو حسن ډیرو یو سره د خپل پلار نبی یعقوب علیه السلام مینا وا نو هغه مين څه چلو او حسن څه وکړه چې هغه کوي ته گزار شو او به خرج کو و شوراو به ثمن بخس دراهم معدوده په کوټه یو څو شمار روپۍ کوټه چلیدلم نه هغه باندې خرج کو د الله نبی د نبی بچي او د نیمه دنیا حسن وسره ده خدا شي نه پانی نه ختمي حسن هم ختمي مینم ختمي یو مینا ده نو دا مینې دوه دي یو د حقیقي ذات سره مینا چې هغه باقی ده یو پانی چیزونو سره مینا باچا دی عہده دی حسن دی باډي ده پیسې وزره دي دا هغه سړی به ختميږي مکان به ختميږي مینا به ختميږي دا فانی چیزونه یو باچا وی کور جوړ کو چې مال په دې کې عیب رويست انعام باور بلار یو ملنګ تیرې ده چې د یو تو قتل ول په دې کې دوه نقصان دي چارا او سیب ما باچا له ول سیبا ملنګ وی دوه نقصان پکې دي نور څه کې نشي ویل ملنګ ویل او کو ویل کوم نقصان دی ویل یو دا کور بورانیږي یو دا نقصان بل د کور دا مالک چې دا بنکړه ګول کوي دا به نقصان شکه اخیر اول چې زر کاله عمر دي شزيبا نقصان دی ابا چان خو دې خبرې نه پوهیدو ملنګ خو عاشق او ولیو عام سره نو نو یوسف علیه السلام سره د الله د نبی مینوا یوسف علیه السلام سره حسن کوی ته وګرځیدو په کوټه روپو باندې خرج کمرې ته جوړ به یو روایت راځي نه کاله په جیل بل روایت راځي اتمش اتکالا او و مې ته بجیل به او اخیره کې چې کله حکومت جوړ شو د داودا والا شو دی اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم ما د خزانو وزیر جوړ کړي په دې مسله زخف وي د خزانو په وزارت او د غنم او د غلې په دې باندې د خبرې اني حفيظ عليم نو مسله دا ده چې مینی دوه دي یو فانی مینا ده ختمېدون کی یو مینا باقی د لا یزال سره مینا ده دوه مینا نو مینا د مخلوق من درو خو ده چې د باور خپل مینا ده د پتنګ خپل ده د نر پرس خپل مینا ده د مغناطیس خپل مینا ده او مینا د انبیاء د ابراهیم علیه السلام د الله سره ډیره مینا الله ته خلیل ویل خلیل په عربی کې دوست وي صدیق متوي رفیق متوي عربی خو ډیره وسې عجیب ده په عربی کې د ازمری شپږ سو دیش نمونه ازمری ته موږ ازمری عربی کې شپږ سو دیش نمونه نو خلیل خالص دوست وي نو الله تعالی وکړه ابراهیم علیه السلام ته زما دوستي وګوره خبردار دې زړه کې بل چاله زی ورنکی زړه مشغوله نه کې بل طرف ته به زما استامینه ختم عاشقانه خډيري باریکی خبر ابراهیم علیه السلام
اسماعیل علیہ السلام په زرزیره کې پرې خود مور یې پرې خودله نو دی بیبي ته ویل هاجرې بیبي مونږ چاته پرې دي هیڅ منه به ته ویل مونږ چاته پرې دي هیڅ منه درېمه پیره ویل چاته پرې دي ویل رب حکم دی صریب ته خو شام ته تلا په ډاګه باندې په شګو کې په زرزیره کې بیګاله ځای نشته کو محله نشته کلی نشته آبادی نشته ماشوم بچي لدی وي او زنانه په شړه زرزیره کې پرې دي ته ایمان فقیره کې جاګي ویل چې رب حکم دی صریب ته خو دا ته نه ویل چې او دا خدای دوس پوهیږي چې د جمع بهم کو چې ته پیسې مې سي کټي به خو دعاګانې کوي منګولې دې خدای منګولې دې خدای راو او د دې چې ته و مې لازم آیا مدرسې لازم ځان رکو من ان شاء الله چې به تخیری کوي خیرو بده به سر نو حاجره به په تش میدان باندې پری خودرا ا مختصری خبره وشه ابراهيم عليه السلام د الله خلیل کله دا د وو کال شو یو روایت راځي د 13 کال شو ابراهيم عليه السلام خوب ولید چې زه خپل زوی ذبح کوم نو خوب چې ولید په ذوالقعده په اتم شپه باندې نو اوی وخان یا لال اوی وخان یل خوب ملي دلل سباله چې اتم شپه شو به خوب ولید چې دا زوی ذبح کا به اوی وخان لال فاق خلق کې بلغړې راو ابراهيم عليه السلام بدوره دي درې ملمانو یا بلسو یا بسل حضرت عمر نے پتاور کې داغه بعد غرمه ملمانه شپې ته زره کسان اوس راوړاو په صندوق کې دا راوړاو په صندوق کې دا په پاسه په قران مده چې څوک نبی نه سینې په خپل خوري نه بل ورګي اسی څوکیداران دي کنه یو باندې چې تاریخ لیکلی هغه دوره دي څلور خان الاول څلور خان دا غریبانان یو روزانه څلور خان زما سمالدار او ک کيم څنګه کوي الله دې رحم او به خپل نږدې خلکو سره نه کوي نږدې خلک چې دا غو سره کنه و اداره ته پیړیږي دا قرآن نه خبر نه دی غریب اوس بنو کلی شوی تا باندې حق د خپل اقربا او د خپل گاوند خپل علاقې دي بل یکی کاوه کنه اخرب تقبود نه ده حضرت عمر په دور کې دوه کسان یو تر دې مالدار او یو غریب غریب پکړې ډوډۍ به راغونډه ولا حضرت عمر مالدار او غوښته ول دله په دوه ټیمه ډوډۍ ورکې ډوډۍ پکې خو به چې کله ما خامخ سره به ګرځو خلکو ول زماني خلیفہ سره خو سم ګرځي مالدار او غوښته دا ډوډۍ ورکړې د ما خامل اما ورکړې دا ولی راغونډه ویل دا عادت دی تیار هم په وخت بیت خان دا نو یو سره وي دا ما ګټلې دي زه په خپل لګوم دا بي وقوفه دي دا اسلام نه خبر نه دي مالک مجازی تی ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه قران وجه نو ما الله استعمال داستا بدن دا الله زما دي زما بتبه به استعمال حقيقي مالک رب دي او چې دا وای زما دي زی مالک ما دا عقیده د قارون وا مسلمان به داخله مسلمان څوک ته پوښتنه کوي څوک بچی دي بس وای الله را کړی الله مالک دي څوک سره دي بس وای سات متیریږي حقيقي مالک الله دي څه مجا مالک ته خو سبا لك ان شاء الله سار کې د پخې بدی اګری ته وي ته مړی مالک دی ته وای مالک څوک دی رب العالمین په درې مش به خو بلیدو بس بیا و چې دا خبر حقیقت بس دوی ته وی جزوانه سامان راوال زی خبر برابر د 14 کال ماشوم نه دا ولې یو شیطان را لجری بلا ولدا اين ذهب بولدك زيدنا چرته بوته چرته به ولې نه ول نه ول خبره نه ول نه ولدا خو یا ذبح کوي ول پلار چرته زوی ذبح کړي ول نه دی و چې ما ته رب حکم کړی دی هغه دسی وای نو بیبي و چې رب ته حکم کړی دی زو ته تابعدار دی پوری ول کدا مسله ما لراشي زو ته تابعدار ما زنانه دي ته دا حکم ما ته پیشي چې رب ستا قرباني غواړي زو ته تیار به ما شوملا راغی ول تا چرته بې ول ما ته پته نه لګي و تا ذبح کوي ول پلار دې ذبح کړي وای دی و چې ما طرف حکم کړي وزما ما ته قبول ابراهيم عليه السلام راغی
بار 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 ابراهيم عليه السلام او کانی ویشته جمره عقبا سره به د جمره استاد سره د جمره اخرا سره یو ویش کانی ورته لای نه ځه نو ابراهيم عليه السلام د رب العزام سره مینه وا یو ځلې د مینې په نظر باندې خپل زوی ته وکتل اسماعیل عليه السلام ته الله و ابراهيم عليه السلام د مینه ما تقبل دا څنګه مینه تا خو زوی ته د مینې په نظر مینه دی ته وای بس الله زما سره د مینه دا نور جا حقیقت پیدا زوی او لورو پټیو کټه دا نو بیا دا حکم راغی دا زوی دی ذبح کا چې دا جا ختم نو چې کله ذبح کو چاړې په راکله درب حکم نو دا غزي چې کوم نصیحتونه کړی خو دا خبره ده نو چاړې کار نه کو ابراهيم عليه السلام له غصه ورله چاړې کار ولی نه کې ساکار دي غوتول ولی نه کې چاړو ته ابراهيم عليه السلام ته چې کله ورته وګرځي دي ور ولی سيزن نه کول وای رب ته حکم نه وکړي چې ابراهيم مسیدا نو چې رب ته حکم نه وکړي ته نسیدا ولی ته ما ته یو پیر حکم کې الله ما ته اوې پیر حکم کو چړې خبردار د اسماعیل عليه السلام ته ضرر ونرسي نو ابراهيم عليه السلام د ار نبی دا سخت دی ار نبی به د مقابله کې نمرود غټ کافر بيدین پس هغه ولا اور بل همیش لرګي راغون نو چې اور بل کده اور ته ورته نو به د اور د غوډول چل نه ورته شیطان ولراغه دا مردار کار خدای ډیر ښه کوي اسی کوي نو دو ویل پانی چغ جوړ دا دا دوستنی ودرو په منځ کې درګي باغی کې نه ورشاته دا ټو د پکې نه و ایسه باندې مورمان ته ورغورځي چې پانی چغ کې نه پرشتو رب ته حکم نو ویل رب استا دوست دی او پور کې سوي نو الله ته ویل تاسو ورشي کې مدد دې نو غوښته وی کې مدد کله نو نو غوښته علاقه اوس مخفل معاملات پرشتي چې ورالي ویل موږ هغه د مدد لپاره بس اسما حاجت نشته اجرال جبريل امين خپل راغوي ورغه ویل د الله حبيبا د الله خليلا زر هغه مل خپل راغلي ګ الله را لګلې ویلي الله را ته ویل چې ورشه که مدد نه وغوښته خو مدد یې وکړه خو یې نه غوښته ویل بس د مدد نه غواړم الله مینه کفل حالي ان سؤالي دا زما لیدل په ور کې ابراهيم لیدل الله خو زما خلیل دی مې دي ته یقین نو مینه دي ته ویني د رب لا یزان چې څوک مینه کوي کتابونه کې چا د رب سره مینه ده هغه کور ته بغمونه مصیبتونه د سراجي لکه د غرنه چې جوړي ته وبرازي د موسی عليه السلام تاریخ چې ګوري د ماشومالنا د سپینګرتوبه پورې ټول په سختۍ کې تیر نو رب دې سوال وکړو چې خدای پاکه ستالي دل غواړي نو الله تعالی په کوئی تور باندې د سلوي ورځې تیر کړې د رب ته دیدار وش الله تعالی په جنت کې د خلکو دیدار الله دیدار به خلک کوي څوک به پورس کې کوي څوک به په هفته کې کوي څوک به په میاشت کې کوي څوک به په کال کې کوي او څوک به ټول مر الله ته ګوري او دا به خلکو نه یي حدیث کې راځي پورا د قیامت به الله خلکو ته وایي تاسو څه په کار دي وایي موږ څه کار نه دي څه چې خو دې راخړه به علماء ولراشي وایي زمونږه د شیشته نور کنه دي هغه تاسو نه پوهیږئ تاسو سادهګان لوی مسله خو پاتې ده وای کومه مسله ده وای درب دي دا خلکو د بیر دي علما به ورو نو درب دي دا چې وکي دا تیر شوی دغه به غون ایرش نو وای رب دیدار یو کو چلوي خو دې کله موسی عليه السلام په کوئی تور کې تیر کړل نو د الله تعالی او د دیدار چې وشو اوې زره پردې د نور د پردو شاته اوې زره پردې د نور کتابونه کې دا غږ څه واخو چې کله د دیدار وشو دغه دیدار نه رستو قد افاق المجنون وربل المريض په دغه علاقه کې چې څومره مریضانو لیونی او غلارو په دغه علاقه کې څومره بیمارانو غلارو وخذبت الارض زمکه څه شوله نشوله غرونه په لړزېدو شو او
وخرت الاصنام بوتان راو غرزید کله چې موسی علیه السلام د الله سره دیدار کتابونه لیکي بیا لما كلم الله مع موسى الله او موسی علیه السلام چې کله خپل منځ کې خبرې وکړلې نو د موسی علیه السلام لا يرى موسى 40 ليلة إلا مات ابراهيم عليه السلام چې کله دربنا مطالبه وکړه چې ربا ارني انظر اليك ما ته ځان وخایته ته ګورم الله تعالی ابراهيم عليه السلام ته دا طاقت نشته لكن انظر الى الجبل غرته وګوره فإن استقر مكانه که په پاتې شو فسوف تراني ما بويني نو د کچې د ګوتی نور الله تعالی غرته څنګه متوجه ک فجعله دکا غټ ټوکړي نو دلته کتابونه لیکي د موسی علیه السلام او د رب العزت چې ملاقات وشو نو هغه څه شیره شو او موسی علیه السلام صرف بیهوش نو غار ته ګوره څومره قوي دی څومره غټ دی غټه ده او موسی علیه السلام صرف بیهوش شو او هغه نور موسی علیه السلام برداشت کو خو نور څومره تیز شو تفسیر دوری منصور لیکي دوری منصور چې د موسی علیه السلام څلوي خورج نظر دومره تیزو چې چا په موسی علیه السلام باندې نظر لګیدو سړی به مړ کېدو موسی علیه السلام څلوي خورج پټ مخ ګرځیدل د خپل خزینه به مخ پټاو چې په چا به نظر ولګیدا ولی الته دیدار الهی شوی درب څه شوی ملاقات درب نور متوجه شو نو څلوي خورجی د موسی علیه السلام باندې بچی چا نظر ولګي دغه سترګې وکتلې نو هغه به مړ کېدو موسی علیه السلام په مخ باندې کپلا چولې وا خپل بیبي مسره زړی غختله چې د موسی علیه السلام مخ ته وګورم او چونکی موسی علیه السلام باندې پرده کوله نظر نور دومره تیز نیو دایشه نو بیا کتابونه لیکي چې موسی علیه السلام په دغه د الله سره دیدار وکړو ملاقات وکړو داغه نرستو وکانا یبصر النمله سوداء فی الليله المظلمه موسی علیه السلام با په تور شپه کې تور میګم لیدو نظر تیز نو مسله دا د بنیادی چې مینی دار چاوي مینه د یوسف علیه السلام سره یعقوب علیه السلام کم دې ته ورته کویتا مینه دا ابراهيم عليه السلام د خپل ځی سره وا چرته ورسو چړېتا او ابا یزید بستامي هغه سره موږ ډیر اگرانه وا د الله نبی ته موږ ډیر اگرانه وا فاطمه بي دزله د جګر ټوکړه بیا وتا نو بس یو ورځ ویل اللهم ان كانت هي قاطعه بيني قاطعه بيني وبينك خدای زما استاد مين په منځ کې دا زما لور خان راځي فقطع نقها خدای چټي مات ابراهيم بن ادهم ولي تیر شوی بزرګ بعد شپې چې دوه چرابات یو درادو شو ول څه چل وکړ ویل غلور تا ته ګرانه و د چت نه وګور دی خدای شکر دې کار الله سره مینا وا او زما او د الله د مینې په منځ کې څوک زما د لور سوا خان نو د باقی تیزونو سره مینې کول د نبی مینا د یوسف علیه السلام سره ابراهیم مینا ابراهیم علیه السلام مینا اسماعیل علیه السلام سره د پیغمبر اسلام مینا د فاطمه بيسا د ارث نه مینې چې تیر شوی دي دا مینې سری نقصان ده نو ځکه د الله نبی بچ کله دعا کوله اللهم اسالک حبک یا الله تعالی استا مینا نصیب کی وحب ما يحبك یا الله استا چې چا مینا د غوسه مینا نصیب کی وحب ما يقربني الى حبك او هغه شیزونه هغه شینا استا مینا ته بدن دي کې الله تعالی د غي حق کې مینا نصیب ذکر الله نبی فرمای ان الله ينظر الى صوركم واموالكم الله زمون شکل ته نه ګوري الله زمون مال ته نه ګوري ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله زړه ته ګوري او زمونږ عمل ته او دا زړه چې دی دا د الله تعالی کور داود علیه السلام ته پوښتنه غره باندې کلی ملک دار و اين دارو کا دار بچا کور چستا کور چرته دی و اين دار کو کور چرته دی نو الله تعالی ایوب داود علیه السلام زما کور دا د مسلمان زړه دی نو ما ته چې وسوچو کو زما ستا په کور کې زړه کې د چا نه
لنډ سوچو بیا دا تر دې دا د الله کور دی الله ته څنګه حواله کړ دغه کور بدر کوي کدا الله مینه پکې وا د دین مینه پکې وا نو الله به جنت حواله کوي غسل ته او کو په دې ځل کې د نور خلکو مینه وا خندونه پکې وو نو بیا د الله ته یو بل کور دی چې هغه تش د لړمانو ډی پوری او د خمارانو د مارانو ډی پوری دغه ستا په ځل کې څه کور خو د الله په استعمال کې تا غلط استعمال الله تعالی دې زمونږ حقيقي مینه نصیب نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی وی كنت كنزا مخفيا الله وی د پټه خزانه ما فاحببت لاعرف الله ما دا اراده وکړه چې زه او پیژندل شم خدای ظاهره کما ما څه چلو کو فخلقت الخلق ما دا مخلوق نو مخلوق الله یادای نو دا مخلوق ما دې لپاره پیدا کو زما الله اراده دا و یو روایت دا دی او الله ما ته دا خبره خکاره شولا چې زه څه وکم چې ما دا خلق او پیژنې پټه خزانه ما دا مخلوق د دې لپاره پیدا کو چې دا زما څوکي حقيقي معنی سره ما او پیژنې